د جون 9 نیټه د محفوظ خوراک د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل شي. د خوراک نه بغیر ژوند ممکن نه دی، خو کله کله دغه خوړل د ژوند د تروړلو سبب وګرځي. په بازارونو کې که هوټلونه دي او که د بیکرۍ او مټایانو دکانونه، د هغوی کچنونه خیچن دي او د صحت د اصولو مطابق نه دي. د کلي محلو په دکانونو او په سکولونو کې د ناقصه او غیر معیاري سلانټي چپسونو په نوم زهر خرڅول شي. چپس فوډ اتھارټي چې کوم دی هغه ریګولایز کوي او سکول کې چپس چې کوم دی د سلانټي چپس چې کوم دی او نور چپسونه کولډ ډرینکس دا ګورنمنت بند کړی دي. نو سکول کې تاسو نشي خرڅولی. بله خبره ده چپس ډېر غټ نقصانات دي. چې کوم ماشوم چپس خوري هغه بل څه دلته نه کېږي، هغه روټۍ نه خوري، هغه پینس کې هغه هګۍ نه خوري، هغه د ګروت لپاره لازمي وي. او دغه وجه چې کوم ماشوم په چپسو باندې راشي نو هغه سټن ګروت دی، هغه ګروت خپل دغه ته نه رسي معیار ته، او دغه نور هم فزیکلي غاښونه کمزوري وي، ویښتې کمزوري وي، او په 20 سال کې هغه ویښته سپین شي. دا هم د هغه چپس افیکټ وي چې کوم هغه د مور پلار ورکړی وي. نو زه په دې کې زما د مور پلار نه هم یو ذمهواري زه هم چې ګڼم چې هغه ماشوم لا کله سهار ځي نو پهله وله چای روټۍ ښه موړ کړي، بیا وله په ټفن کې موږ له به چې کله موږ ماشومان موږ له مور ټفن کې هګۍ پخه کړو، پراټه به راکړو، موږ به سکول کې خوړه. نن سبا وله مور بل جیب 10 روپۍ ورکړي یا 100 روپۍ چې ځانه چپس والا، نو هغه سره زموږ ماشوم سټن ګروت وي. او موږ هم انشاءالله چې کوم سکول ته لاړ شو نو کوم کې دا چپس پراته وي نو موږ هغه جرمانه کوم او فاین کوم. داوټي په مشروبات او آیس کریم دا ګنده دنده پړنده کڼه ټولنه کې سریام روانه ده. نو چې څنګه دا ګاډي او جازونه په پېټرول او په دغه چلیږي، د انسان بدن چې کوم دی دا په خوراک باندې چلیږي او د دې خوراک نه انرژي جوړیږي او په هغې زمونږ بدن ګرځي او د دې که خراب اثرات نو هغه بیا په اینه باندې او په ګرده باندې خارجيږي. نو که زمونږ خوراک محفوظ وي نو زموږ بدن به ښه، او کنه خوراک کې ملاوټ او ګنده څیزونه وي نو زمونږ اینې او زمونږ ګردې به د هغې نه متاثره کېږي. موږ چې ګورو لکه څومره زمونږ چې په بازار کې کم څیزونه په تیلو کې او په ډلو کې پخېږي، هغه بار بار ګرمېږي، یخېږي، بیا ګرمېږي، بیا یخېږي. نو د دې نه بیا چې کوم دی دا کینسروجنک شي او د دې نه د کینسر د جوړېدو هم خطر وي، او بالکل دې نه چې کوم دی لکه مختلف قسم بیماری جوړېږي. او دین علاوه د هغې کوالټي چې تاسو وګورئ چې هغه تیل دغه چې کوم دی هغه ډېر لوی او د دې نه بیا د زړه بیماری جوړېږي، یا شریانونه بندېږي، بلډ پریشر هم ته جوړېږي او د زړه بیماری ته جوړېږي. دغه شانت که موږ نور بیکرۍ او دغه کې وګورو نو هغې کې د هغې د اوړو او د هغې کې چې کوم هګۍ یا نور خوراکونه او دغه مکس کېږي، که شربت دي زموږ ډرنکس دي هغه هم پیور فارم کې نه دي. تقریبا د خوراک ټول څیزونه چې دي که سړی وګوري نو هغه پیور فارم کې نه دي او زمونږ د بیماری په دې وجه زیاتې شوې. ما وکتل چې لو کوالټي چپسونه او دغه چې کوم دي د ماشومان نو هغې کې د بیماری چې د معدې بیماری جوړ دغه شوې او د هغې ته د الټو او ګرد دغه ته جوړ شو او هغې باندې دردونه راځي او د هغې صحت ته متاثره کېږي. نو دې نه علاوه که موږ د چرګانو د دغه وګورو نو د هغې کوالټي او بیماری او دغه چې کوم دي نو خوراک میجارټي که موږ وګورو نو ډېر کم داسې دی چې هغه په بین الاقوامي معیار باندې پوره دغه کېږي. او د دې د چک او د حکومت خو خپل کوششونه کوي، خپل هلې ځلې کوي او د باندې خو دې باندې د زیات چک او دغه ضرورت دی. یوې سروې تر مخه د دې خوراکونو له وجې په نړۍ کې روزانه 14 لکه انسانان د جسمانی مسلو سره مخ کېږي، چې پکې 4 لکه نه زیات وګړي د مرګ ښکار کېږي، چې پکې زیاتره ماشومان دي. ویل کېږي چې په دغه ناقصه خوراکونو کې شامل بکټیریاز، وایرس، پیراسایټس، موزري کیمیاوي مادې د خېټې، د ساه او د سینې د بیمارو سره سره د کینسر اسباب هم پیدا کوي. د دې غیر معیاري خوراکي سیزونو په رسد کې هیڅ قسمه هنډ نشته. تمه، لالچ او هیرس په ضمیر او انسانیت زورور دي. پټ سترګي خلک په غړېدلو سترګو د هیرس پټې تړي او مخکې ځي. که دوايانې دي او که د بیکرۍ بسکټ دي او که د چپسو په نوم زهر دي، د استعمال مدت به یې ختم وي بیا هم خرڅول کېږي. باید ده چې موږ په ګډه د خپلې ټولنې پاملرنه وکړو او د دغه خلکو مخنیوي وکړو کوم چې د څو ټکو دپاره د انسانیت سره لوبې کوي او زموږ په نسلونو او فصلونو کې زهر خوروي. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.